أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة يونس يولسم سپارہ آیات نمبر 5 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هو الذي الله غزات جعل الشمس شگرزولی دی نور ضیاء رنا روحانه گرزولی والقمر نورا او سپوږمۍ ګرځول د رڼا والا نو الله پاک جل شانه نور او سپوږمۍ دا دواړه رڼا والا ګرځولي دي نو د نور د پاره لفظ ضیا استعمال کو او د سپوږمۍ د پاره لفظ نور استعمال کو چې نور مو د ضیا د پاره ګرځول او سپوږمۍ مو د رڼا د پاره ګرځول علماء وی چې دا الشمس لپاره ضیا دا هغه رڼا ته ویل شي چې دا ذاتی وي ذاتی رڼا چې د یو څیز هغه ته ضیا ویل شي او چې یو څیز د بل رڼا حاصله کړي وي نو هغه ته نور ویل شي نو د نور رڼا چې دا ذاتی ده د دې وجه نه د نور رڼا ته ضیا وي او دا سپوږمۍ د نور نه چې کوم دی رڼا حاصلي نو د دې د رڼا خپل نه ده بلکې د نور نه جذب کړي ده د نور نه چې کوم دی رڼا راخلي ده نو دی وجه نه د سپوږمۍ رڼا ته نور وي دواړه قسم رڼاګانې دي دویم دا چې نور دا عمر رڼا ده د سپوږمۍ د عمر رڼا ده خو د نور رڼا ته یو انسان نشي کتلی یعنی نور ته مخامخ نشي کتلی بوچکیږي سترګې بریخي او سپوږمۍ چې ده نو دا کو د 14 سپوږمۍ اومي خو د انسان سترګې نه بریخي انسان ورته کتلی شي دریم دا چې د نور پر رڼا کې ګرمي وي نور رڼا هم ورګي خو ګرمۍ شوم ورګي ګرمي لکه په دې دور کې انسان ورته چې کوم نه شي ټینګېدی دومره سخته ګرمي نو رڼا هم ورګي خو رڼا سره دا ګرمي هم ورګي او سپوږمۍ چې نو دا رڼا ورګي خو بغیر د ګرمۍ نو دا د دواړو کې فرقونه دي نو چې خپل رڼا د یو څیز ذاتی وي هغه ته ضیا وي هغه رڼا ته په عربی کې او قمر د کمر رڼا چې ذاتی نه وي د بل نه حاصله کړي وي نو هغه ته نور وي نو الله فرمایي هو الذي الله غزاد دی جعل الشمس چې ګرځولې د نور ضیا ان رڼا د پاره والقمر او سپوږمۍ نورا د رڼا د پاره وقدره او مقرر کړي دي دواړو د پاره منزلونه لتعلموا د پاره دي چې تاسو پوه شئ تاسو معلوم کړئ عدد السنين حساب د کلونو شمیر د کلونو ول حساب او حساب
یعنی الله پاک جل شانه د انور او سپوږمۍ د دې منازل مقرر کړي دي د دې دواړو لپاره منازل خاص منازل دا د منزل جمع ده او دا جای نزول ته ویل شي د دې انور او د سپوږمۍ لپاره الله جل شانه خاص خدونه مقرر کړي دي نو هغه ته چې کوم نه منزلونه ویل شي دا خاص خدونه جدید سپوږمۍ دا خپل چې کوم د دورانیه دا په یو میاشت کې پوره کوي او په دې یو میاشت کې یا د یو کم دیر شي یا د دیر شي خو په دې کې دا یو ورځ سپوږمۍ غیب وي نو د دې وجې نه د سپوږمۍ منازل چې دي دا اتیش او د سپوږمۍ په دې حساب باندې هر څوک پوهېږي دوه قسمه حسابونه دي الله وی ما دا د حساب دپاره مقرر کړي دي یو حساب شمسی دی بل قمری دی شمسی او قمری نو شمسی چې د انور چې کوم حساب دی هغه جنوري او فروری او مارچ او اپریل دا چې کوم دی یا جیټ او دغه ساون او دغه سیزونه چې دي نو دا د انور سره متعلق دي دا د انور په حساب سره دي او روجا او اختر دغه یعنی شوال رمضان او شوال ذی قعده ذی الحجه دا میاشت چې دي دا د سپوږمۍ په حساب سره دي نو دواړه حسابونه چلیږي نو د اسلامي چې څومره سیزونه دي نو دا د قمری حساب سره متعلق دي لکه روجا نو دا د قمری میاشت سره متعلق تا اختر یو سړی زکات ورکي قرباني کوي دا ټول خبرې د سره متعلق دي د قمری میاشت د سپوږمۍ چې د حساب چې کوم میاشت دي هغه سره متعلق او بعضې اسلامي سیزونه د انور سره متعلق دي لکه د مونځ دا ټیبونه نو دا د انور د حساب سره متعلق دي نو دا دواړه الله فرمایي دا موږ دغه دپاره د چې تاسو د دغه حساب معلوم کړئ کال معلوم کړئ میاشت معلومه کړئ د دې لپاره الله پاک وی دا موږ ګرځولي دي نو د سپوږمۍ لپاره منازل د اتیش دي او د انور خپل دورانیه خپل چکر دا په کال کې پوره کوي نو د انور لپاره منازل چې دي 315 یا 315 دي د دې لپاره منازل 315 یا 315 منازل دا د انور لپاره دي خو د سپوږمۍ په حساب باندې هر څوک پوهېږي عام خلک به هم پوهېږي د انور په حساب باندې عام خلک نه پوهېږي لکه سپوږمۍ عام خلک هم وي دا نن د 14مې ده نن د 15مې ده نن د 14مې ده او نن چې کوم دی پکې 2 ورځې پاتې دي او 3 عام خلک هم پوهېږي خو انور دا حساب ګران دی په دې باندې عام خلک نه پوهېږي دې څوک نشي ویل چې د انور وګوري او د دې د ورځو د کال اندازه مقرر په دې څوک نه پوهېږي عام خلک په دې خاص خلک پوهېږي په دې حساب باندې نو الله فرمایي چې وقدره او مونږ اندازه کړي دي منازل لتعلموا د پاره دي چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین شمیر د کلونو ول حساب او حساب په معلوم کړئ ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی ذالک دا الا بالحق مگر د اظهار د حق لپاره الله دا پیدا کړلی چې حق ظاهر شي دا سيزونه الله پاک جل شانه د اظهار د حق لپاره پیدا کړلی يفصل الآيات لقوم يعلمون نو بیانی تفصیل بیانی د آیاتونو لقوم ده قوم د لپاره يعلمون جوي پويږي ان في اختلاف الليل والنهار بشک اختلاف د شپې او د ورځې وما خلق الله او هغه چې الله تعالی پیدا کړل په سماوات په اسمانونو کې ول ارض په ځمکه کې لآیات دا نخد لقوم ده قوم د پر یتقون جوی د الله نه یریږي نو دا د الله د قدرت نشانی دي چې شپه راځي ورځ راځي کله شپه وګده شي او کله شپه الله لنډ کی او الله فرمایي چې د شپې سه سره واخلو پرواز کې ورنن باسو دروازه نه سه سره والو شپه کې ورنن باسو نو دا د الله د قدرت نشانی دي دا شپه لنډي او کله وګدي ورځ کله لنډي کله وګدي دا الله پاک جل شانه دی وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کو یو کس دی په غر کې پیدا دی د ایسوګ نه دی لیدلې دی یک یوازې لوي شو د یو انسان نه دی لیدلې د یو پیغمبر د دعوت لپاره نه دی تلی د یو تبلیغي د دعوت لپاره نه دی تلی د هیڅ شی نه دی لیدلې بیا هم په باندې ایمان راوړل واجب دي وی زګه
دی به د کائنات ته ګوري نه چې دا دومره لوی اسمان په خپله خو نه دی پیدا شوی د دې حالاتو تغیر او تبدل ته به نه ګوري چې ورځ اوږدېږي شپه لنډېږي دې ته چې دی ګوري نو خامخا به دی ایمان راوړي په ایمان راوړلو دی مجبوره دی نو دی ایمان راوړو هم به الله رانیسي داسې نه شي کېدی چې یو کس ته څوک نیتلی خامخا به ورته څوک تلي خو که بالفرض لاړ هم نه شي که نه به د باندې بیا هم ایمان راوړل واجب دي ځکه چې دی به د کائنات ته ګوري ان الذين بشک ها کسان لا يرجون چې دوی امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات الله وی دې زمونږ د ملاقات امید نه لري د قیامت نه منکر دي وردو بالحیات الدنیا او دې راضي دي په ژوند د دنیا باندې وطمئنوا او یوازې راضي نه دي وطمئنوا دې مطمئن دي به حال د دنیا په ژوند باندې بس دغه ژوند دی بل څه نشته والذین ها کسان هم چې هغوی عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه غافلون دوی به خبره دي نو الله وی اولئک مأواهم النار عمدا خلق دي چې زید دوی جهنم دي زید دی ور دي بما په سبب د هغه سکانو یکسبون چې دی کول دی چې کوم کار کوي چې د قیامت نه منکر دي د الله د آیاتونو نه ځان به خبره کړي دي نو د دې خلکو لپاره جهنم دي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل د الله قانون دا دی او د قران طرز دا دی چې کوم ځای کې الله د جهنميانو ذکر وکړي نو وروسته سره بیا د جنتیانو ذکر وکړي نو مخکې د جهنميانو ذکر وکړو اوس د جنتیانو ذکر کوي چې ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات نیک عمل کړي دي يهديهم هدایت پوګي دوی ته ربهم رب د دوی به ایمانهم د دوی د ایمان د وجنه چې دی ایمان راوړي دي دلته کې سوال پیدا کیږي چې يهديهم هدایت به اوګي دوی ته ربهم رب د دوی به ایمانهم د دې د ایمان د وجنه چې ایمان راوړل نو څنګه به دې ته هدایت کیږي ایمان راوړل دي نو څنګه به الله دې ته د ایمان د وجنه هدایت کیږي هدایت هو د شوی دي مسلمانان دي ایمان راوړل دي یدینه مراد دا دی چې دی ایمان راوړل دي د دې ایمان په برکت سره د دې ایمان په سبب سره الله به دې په دې ایمان باندې قائم او دائم تر مرګ پورې پاتې کی یعنی خاتمه ولا الله بالخير او بالایمان کی تجری بهیږي با من تحتهم لاندې د دوی نهرونه فی جنات النعیم د نعمتونو په باغونو کې دعواهم بلنه د دوی وفيها په جنت کې سبحانك اللهم وی وتحيتهم او ملاقات په دوی فيها په جنت کې سلام په سلام سره نو جنتیان دی بغیر اختیاری سبحان الله وی او د دې اوسیس د زړه وشي دی وی سبحان الله هغه سیس به حاضر شي مثال یو خوري خيسته مرغه په جنت کې رواني د به زړه وشي دی سبحان الله هغه مرغه په خپل راشي رويته بشي او د پلیټ کې خودلی شي دی به هغه اخري دی به الحمدلله چې الحمدلله نو بس هغه پلیټونه هر څه بلل شي دی به موډ شي او پلیټونه او په خپل باندې ختم شي لرګ شي د ځای صفا شي نو چې زړه ته سکیږي دی وی سبحان الله نو هغه به کوم دی او ته ما ته حاضرېږي او چې کله بیا دی هغه سیز لرګول غواړي دی وی الحمدلله نو دی به سیز بزي نو سبحان الله والحمدلله ایو کس تبلیغ کړي دا نو سبحان الله نو هغه تبلیغ والا مشوره کوي دې څه کار دی وی چې کوم کار ګورو سبحان الله سره به هر کار سبحان الله کو کنه نو دا مشوره کوي یو ته وی بل ته وی ټول ویره چې کوم کار کو امیر سی وته سبحان الله باندې به ګونو سبحان الله پاسه صدر ټکو ورزخ وګورا وړي مچار کار ما کوي ایسو وو خونه مرا وړي نو جنت کې به کوم کار سړی کوي کنه سیسته اړګي سبحان الله هغه سیس به حاضر وي چې هر قسم خواهشات جنت الله د خواهشاتو د پوره کولو ځای پیدا کړل دنیا د مهنت ځای دی او قبر د خوب ځای دی د الله د خوب لپاره پیدا کړل او جنت د انسان د خواهشاتو پوره کولو ځای دی دا به خواهش چې څه قسمه خواهش ته الله ورله جنت کې ورکړي چې څه قسمه خواهش ته دا بول الله پوره کوي او په جنت کې به جنتیان دی عمر سره سلام کوي سلام علیک پتا باندې سلامتی وي او الله هم سلام کوي په خپل بندگانو باندې دا ډېر خوږ سلام دی سلام قول من رب الرحیم
د الله طرف نو بدی باندې سلامتی راځي فرشته هم سلام کوي الله دې موږ ټول جنت ته بوزي نو دعواهم بلنه د دوی فيها په جنت کې سبحانك اللهم وي وتحيتهم او ملاقات د دوی فيها په جنت کې سلام وي واخر دعواهم او اخیره بلنه بد دوی ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله چې ټول تعریفونه لله خاص الله لره دي رب العالمين چې پالون کې د مخلوقات دي نو بس کم کار ختميږي دی به وی الحمدلله بس ټول میدان به خالی ابو د صفاشي دوه قسم وټنی دی سبحان الله په جنت کې یو الحمدلله سبحان الله سره بسیس حاضری چې کوم چیز دی وی به حاضری او الحمدلله سره بسیس غیبی هو الذي الله غزاد جعل الشمس ضياء شنور پیدا کړل روخانا والقمر او سپوږمۍ نورا رڼا والا وقدره او مقرر کړی دی د دې لپاره منازل منزلونه لتعلموا د لپاره دې چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین شمیر د کلونو ول حساب او حساب ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی ذالک دا سيزونه الا بالحق مگر د اظهار د حق تبانه پیدا کړی دي يفصل الآيات تفصیل بیان دي آیاتونو لقوم دها قوم د بار يعلمون جوي بويږي ان في اختلاف الليل بشک اختلاف د شپې او نهار او دروازه وما خلق الله او هغه چې الله تعالی پیدا کړی دي په سماوات په اسمانونو کې ول ارض او پس مکه کې لا آیات دان خدي لقوم دها قوم د بار يتقون جوي د الله نه یریږي ان الذين بشكها كسان لا يرجون جدي امید نلري لقاءنا زمون ملاقات وردوا بالحياه الدنيا او دوی راضي په ژوند دنیا باندې وطمئنوا بها او دوی مطمئن دي ژوند دنیا باندې والذين ها كسان هم عن اياتنا غافلون اولئك وهم دا خلق بجهنم يكسبون مبدا بشک ها کسان امنو چې ایمان راوړي دي صالحات او نیک عمل کړي دي يهديهم ربهم بإيمانهم هدایت بوګي دوی ایمان د وجنا تجري بهيږي با من تحتهم الانهار لاندې د دوی نه نهرونه فی جنات النعیم د نعمتونو په باغونو کې دعواهم بلنه د دوی به فيها په جنت کې سبحانك اللهم وی وتحيتهم او ملاقات د دوی به فيها په جنت کې سلام وی واخر دعواهم او اخره بلنه د دوی ان الحمد لله رب العالمين وی چې ټول تعریفونه خاص الله لره دي چې پالون کې د مخلوقات دي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله